نه دنیا لپاره خلک لګیا دي. هغه زنانه خو زه پرېږده، شریعت اجازت ورکړې دی چې تاسو سرخي پوډر لګوئ خاوندانو ته چې ښایسته ښکاري، چې خاوند هم نور په ګناه کې مبتلا نشي. نو خو شریعت اجازت ورکړې. اوس زمونږ ورونه لګیا دي نارینه، هغه هم میک اپ او کریم پوډر لګوي. خفه کېږئ به نه، دا نوی نسل بعضې شوقیان دي د دیم کریم پوډر لګوي. نو د دنیا په کریم پوډرو څومره خرچې خلک کوي، ډېر زیات ګران کاسمیټکس چې څومره سامان دي، د اربونو روپو سامان دا دې وطن ته راځي د کاسمیټکس، او دا ټول په دې مخونو خلک ورته پیو په بدنونو. نو دلته په میک اپ څومره خرچې کوي او مخ ښایسته کوي او پړقې او سپینې او څوک یې سور کوي، بس هر چا خپل تبه ده، څوک یې خړ کوي او څوک یې سور کوي. خو کوشش شروع دی د دې د صفایۍ، د مخ د صفایۍ چې خلک وایي چې ښایسته دی، ښایسته ښکاره شي، ښایسته ښکاره شم که نه. نو د آخرت د قیامت ورځ د ښایست دا چمک دمک او دا پړق پړوق ستا په خپل مخ نه دی خوښ، لاسونه دې نه دي خوښ چې د دې ځای پورې پړقېږي ښکلې مزېدار، خپې دې نه دي خوښې چې دلته تورې خړې خپې دي زمونږه چې دالته بیا ښکلې سپینې پړقېږي او چمک کوي د لرې نه، خوښ هم ده داسې. نو چارندام کې رسول الله مبارک فرمایي ان یطیل غرته فلیفعل. نو پکار ده چې دې سیواوالي وکړي، اوږدوالي وکړي، مطلب سیواوالي وکړي په دې خپل چمک کې. فلیفعل نو پکار ده چې وکړي که نه. مطلب د محبوب د دې حدیث دا دی چې تاسو د پکار دي دا پړق چمک دمک د قیامت پر ورځ تاسو خوښ دی چې مخ هم چمک وي، پړق وي، لاسونه مو وي، خپې مو وي، نو دې کې زیادت وکړه. نو ابو هریره رضی الله مبارک به ځکه د دې سنګلو په ځای د دې اوږو پورې لاسونه اینځل په چارندام کې، هغه چمک خوښ و چې زما دا لاس ترې دې ځای پورې چمک ووي. نو الله دې زمونږ او ستاسو دغه پړق پړوق او دغه ښایست د قیامت په ورځ نصیب کړي انشاءالله. دا به د چارندام په برکت نصیب کېږي مسلمان. دا زمونږ د امت پہچان وي، دا به د امت محمدي شانی، دا به عظمتي چې چا ښایسته چارندام کړی او ځان یې ډېر کړولی دی. په چارندام کې ځان ډېر مګلی دی او ډېرې صفا کړی او ډېرې کړولی دی او ښکلې ځان اینځلی دی. رب ذوالجلال ته ودرېږي مانځه دپاره، خواري ډېره کړې. نو د قیامت په ورځ به د دغه اندامونه چمک دمک او پړق به پې او سپینوالی به پې ډېر. نو غرن محجلین هم دغه معنی ده. الله دې دغه چمک دمک زموږ د قیامت پر ورځ دغه ښایست نصیب کړي. دا د بخاري شریف حدیثو